د عمران خان د گرفتاری چانس. عمران خان یو ځل بیا خپلو کارکنانو ته آرډر ورکو چې پر امن احتجاج ته ځان تیار ساتئ. بل طرف ته د پی ټی آی چې کوم ورکران دي او د هغوی ذهنونو کې یو څو سوالونه نو بیګا چې عمران خان کم تقریر کړی دی نو هغه ټول چې کم ماینس سوچونه نو هغه بیګا عمران خان ختم کړل. بل طرف د ملګرو مولانا پل رحمان صاحب د هغه د وینا مطابق چې کم د عمران خان حکومت نو هغه چا ختم کو. مولانا پل رحمان صاحب پورا حقیقت مخې ته راوړو. راځو د نن ورځې چې کم اهم ترین اپډیټ دي ویډیو به د ملګرو سره شیر کوئ او کمنټ کې به موږ سره خپله رایې لازمي شریک کوئ. بلنی چې کوم خبر دی نو یو ځلې بیا دغه پیشنګویي شوې ده چې د ملک په مختلف علاقو کې د زلزلې چې کومې جټکې دي نو هغه محسوس شوي دي. ستاسو په علاقه باندې زلزله وا او که نه الله جل شانه دې په موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي ځکه دا زموږ ایمان دی چې کله ګناهونه سیوا شي سرکشي سیوا شي نو الله جل شانه بیا زلزله راولي. نو لږ را سره شریک کړئ چې ستاسو په علاقه باندې زلزله شوې وه او که نه. په بنو او په لکي مروت کې یو ځلې بیا د باران د وجې ډېر غټ نقصانات شوي دي. 15 چې کوم کسان دي نو ویلی کېږي دا چې هغه وفات شوي دي او 67 چې کوم کسان دي نو هغه زخمیان شوي دي. بل طرف د آرمی فورسز چې کوم دي نو د هغوی یو بهترین کاروایي په دره ادمخیل کې یو غټ د دهشتګردو چې کوم مشر نو هغه وجلی شوی دی او د هغه سره دوه چې کوم ملګري دي نو هغه هم وجلی شوي دي. چې کوم د آرمی زموږ نوجوانان دي نو هغوی د ملک د دفاع دپاره په ځان باندې شپه ورځ یو کړي دي. خپل بچي خپل کور خلک یې پرېښي دي او په دغه سختو تکلیفونو کې زما او ستا دپاره ژوند کوي چیرې مونږ په سکون باندې زندگی تیرو. نو دا چې کوم د آرمی فورسز چې کوم کاروایي ده نو دې له مونږ داد ورکو چې دا ډېر زیات بهترین کاروایي شوې ده. بل طرف د ملګرو د بجټ حوالې سره چې پیپل پارټي کم تنقید کوي په نون لیگ باندې. احسن اقبال دا خبره کوي کم چې د نون لیگ یو سینیر رهنما دی هغه دا خبره کوي چې یاره کله مونږ بجټ پیش کوو نو د هغې نه مخکې دا چې کوم د پی ډي ایم کسان دي نو مونږ ټولو یو میټینګ کړی دی په دغه بجټ باندې. بجټ داسې نه ده چې مونږ یې پیش کوو دا چې کوم د پی ډي ایم کسان دي نو د دوی په رایې باندې او چې کله مونږ په یو خبره باندې متفق شو نو هغه خبره بیا موږ مخې ته راوړو. د دې پیپل پارټۍ چې کوم تنقید دی څنګه چې بلاول بټو زرداري هم تنقید کوي د سند چې کوم وزیر اعلی دی هغه هم تنقید کوو نو دغه چې کوم تنقید دی نو احسان اقبال د هغې حوالې سره دغه جواب ورکړی دی. د دوی خو دغه مثال دی په هر ویډیو کې موږ تاسو ته وایو چې د پی ډي ایم کوم اتفاق دی نو هغه به تاسو ته اوس په بې اتفاقۍ باندې په نظر راځي. د دوی هغه مثال دی وایي د هندوانې او د شملې په خپل منځ کې ښه لګي خو چل یې ما او تا ته جوړ کړی دی. نو دوی خو که په یو بل تنقید کوي خو یو بل سره په یو میز باندې کینی او ښه د خندا خوشحالۍ ژوند تیری خو ما او تا د دوکه کېدو دپاره مختلف قسم خبرې مخې ته راوړي. اوس راځو ملګرو د مولانا پل رحمان صاحب طرف ته چې په ډېره اسماعیل خان کې هغه یو جلسه کړې ده. هغې جلسه کې دا خبره کړې ده چې کوم او تیرو حکومت دی نو د هغوی چې کوم ستم و د هغوی چې کوم جبر و کوم ظلم و نو د هغې مونږ ډډ کر مقابله وکړه. د هغې مونږ مقابله وکړه او عمران خان چې کوم تنقید په چا باندې کوي نو په هغوی د تنقید نه کوي د عمران خان حکومت غورځول دا ما کړی دي. بل په دغه جلسه کې مولانا پل رحمان صاحب دا خبره هم وکړه چې رقم د عمران خان حکومت نو هغوی هغه تخته مونږ څنګه الټه کړه داسې هم الټه کړه چې مونږ سره که څومره هغه میلیون مارچ یادوي چې مونږ دومره مارچونه کړي دي. اوس راځو ملګرو د عمران خان چې کوم تقریر دی نو هغه بیګا ډېر زیات اهم و ځکه چې ډېرې اهم چې کومې نقطې دي نو هغه عمران خان په دغه تقریر کې راوچتې کړې. د پی ټي آی چې کوم کسان دي نو د هغوی سوچ څه دی هغوی سوچ دا دی چې عمران خان ماینس نشي که مونږ الیکشن ګټو او که نه که عمران خان اقتدار کې راځي او که نه. خو د پی ټي آی چې کوم ورکران دي نو د هغوی دا سوچ دی چې عمران خان ماینس نشي عمران خان د الیکشن نه آؤٹ نشي عمران خان لازمي الیکشن ولوبوي. عمران خان الیکشن بیلی نو هم ورسره مونږ ورسره او که ګټي نو هم ورسره مونږ ورسره. بل چې کوم د پی ټي آی د ورکرانو سوچ دی نو هغوی دا سوچ دی چې عمران خان الیکشن ولوبوي هغه چېرته بهر ته لاړ نشي. بیګا چې عمران خان کوم تقریر کړی دی نو دغه چې کومې دوه خبرې دي نو هغه مکمل کلیر کړي او د پی ټي آی چې کوم ورکران دي نو هغوی له دا خبر ورکو چې یاره زه به چېرته هم نه ځم زما مرګ او ژوند په پاکستان کې دی او الیکشن به هم لازمي لړاوه هم. بل د 9 مئی چې کوم حالات تیر شوي دي نو د هغې موږ ټول خلاف یو ځکه چې پاکستان ته کوم سړی نقصان رسوي نو هغه د پاکستان دشمن دی.
نو عمران خان هم دغه خبره وکړه چې د 9 مئی چې کوم حالات دي نو د هغې مونږ خلاف یو. خو دا یو خبره مخې ته راوړه چې دا د مخکې نه یو پلین جوړ شوی و. که دغه پلین چېرې نه وی نو په کار خو دا و چېرې دا کم 9 مئی حالات تیر شوي دي نو چې په دې کې یو ایس ایس پي یا آی جي او ایس ایس پي خو ډېره غټه خبره ده چې کم از کم یو اولدار د خپلې ډیوټۍ نه لرې کړی وی چې دا خو ستا ذمواري ده چې کوم حالات په ملک کې جوړېږي. څنګه چې تاسو ته مخکې ویډیو کې هم موږ دا خبره کړې وه چې آی جي پنجاب له دا پکارو چېرې دا کم حالات جوړېږي نو چې د دې مخنیوی وکړي. نو عمران خان هم بېګا دغه خبره وکړه چې یاره دا خو د آی جي او چې کوم نور پولیس افسران دي نو د هغوی ذمواري وه چېرې په 9 مئی کوم حالات جوړېږي چې دغه کسان یې رامنې کړی وی. نو دا خبره وکړه چې یاره دا د مخکې نه یو پلین جوړ شوی و. بله یوه ډېره اهم نقطه مخې ته کېښو د ملګرو د کشتۍ حوالې سره چې کومه خبره وکړه نو هغې دا خبره وکړه چې ولې دا دومره پاکستانیان د ملک نه تلل. ځکه تلل چې هلته چې کومو ملکونو ته دا خلک ځي په غیر قانوني طریقه باندې چې هغوی ته خپل مرګ هم مخامخ وي. هغوی دلته کې په ځان باندې ډېر غټ قرضونه هم راواړئ او په دغه خطرناکو لارو باندې ځي او دغه ملکونو ته اوړي. نو وی چېرې د دغه ملکونو چې کوم سیستم دی یعنی رول اف لا قانون د دغه ملکونو قانون برابر دی نو ځکه دا خلک دغه ملکونو ته ځي. چې د کوم ملک رول اف لا یعنی قانون برابر نه وي نو داسې ډېر ملکونه ستاسو د مخې دي چې د هغې نه خلک هجرت کوي او نورو ملکونو ته ځي. بلې چې کومه اهم نقطه راوچته کړه نو هغه د مذاکراتو راوچته کړه ځکه چې کله هم عمران خان د مذاکراتو خبره کوي نو چې کوم موجوده حکومت دی نو هغه بس یو قسم ملنډې کوي یو قسم دا وایي چې عمران خان کمزوری شو. نو د دغې خبرې وضاحت یې هم وکړو چې زه هېڅ کمزوری نه یم خو زه کوشش کوم چېرې که مذاکراتو ته کینم نو د دې خپل ملک سوچ کوم ځکه چې دلته کوم سینیر رهنما دي نو هغوی هم دا خبره کوي چېرې د دې ملک د ښه کېدو صرف او صرف یو حل دی او هغه الیکشن. نو داسې عمران خان هم وایي چېرې ملک ډوبېدو طرف ته روان دی ما ته څه تکلیف دی. عمران خان دا خبره هم مخې ته راوړه چې ما ته څه تکلیف دی هر یو ملک ته تللی شم نو واقعي چې عمران خان ته څه تکلیف دی الحمدلله پیسه ورسره شته شهرت ورسره شته د هېڅ څه کمی ورسره نشته. خو که دلته په دې ملک کې دی نو سوچ یې صرف دقه دی چېرې د دې ملک پاکستان دپاره څه وکړو. او دا یو د فخر خبره ده چې داسې ډېر خلک شته دی چې کله هغوی ته پیسه او شهرت هر څه میلاو شي نو هغه د پاکستان نه لاړ شي یاره پاکستان کې زما ژوند نه تېرېږي او بهر ملک ته هلته خپل ژوند تېروي او هلته کې د خپل ژوند چې کوم سیستم دی نو هغه برابر کړي. بیا پاکستان ته ګوري هم نه الان کې شهرت یې د پاکستان نه پہچان یې د پاکستان نه هر یو څیز یې د پاکستان نه خو بیا هم پاکستان ته په دومره سپک نظر وګوري او پاکستان پرېږدي او ځان بهر ملک کې سیټ کړي. نو عمران خان دغه خبره کوي که زه په ملک کې یم نو د دې وجې یم د خپل ملک فکر دی را سره. نو دا یو سړی سوچ نه کوي چېرې عمران خان کمزوری شو او اوس د مذاکراتو دپاره مینتونه کوي. د پی ټي آی چې څومره هم ورکران دي نو هغوی ته دا یقین دهاني ورکړه چې عمران خان چرته هم نه ځي هغه به په دې پاکستان کې وي. څنګه چې په ویډیو کې تاسو ته ما وویل چې د پی ټي آی د ورکرانو صرف دغه سوچ دی چېرې عمران خان د ملک نه لاړ نه شي که عمران خان بیلی او که ګټي خو چې عمران خان الیکشن ته ودرېږي نو دا خبره هم وکړه چېرې زه ماینس کېدو واله نه یم. څنګه چې زیات خلک دا وایي چېرې عمران خان ډېر زر ماینس کېدو واله دی او اخره کې ملګرو د پی ټي آی چې څومره هم ورکران دي نو هغوی ته دا هدایات جاري کړه چېرې زه خو نیولی کېږم که نن دی او که سبا دی زه به لازمي نیولی کېږم ځکه چې په ما باندې ډېر زیات مقدمات دي او زما چې کوم حالات دي نو تاسو کتلی شئ. نو هغه وایي چې زه به ګرفتارېږم هېڅ پته نه لګي ځکه نن یې ډېره غټه پیشنګویي ورکړې ده چې عمران خان ګرفتار شي. بل 20 تاریخه پورې غالبا چې د ده ضمانت هم منظور شوی وي نو چې نن به ځي عدالت ته که سبا به ځي. نو عمران خان دا خبره وکړه چې څومره هم د پی ټي آی ورکران دي نو چې کوم پرامن احتجاج دی نو دا زموږ آئیني حق دی نو تاسو به احتجاج له راوځئ خو پرامن طریقې سره. نو اوس ګورو چې د پی ټي آی ورکران راوځي احتجاج دپاره او که نه. او دا یې هم وویل که زه ګرفتار شوم نو د آئین او د قانون مطابق چې څومره هم مقدمې په ما باندې درج شوي دي نو زه به هغې ته حاضري کوم هېڅ څه ټینشن ورسره د خپلې ګرفتارۍ هم نشته. خو خپلو ورکرانو ته دا هدایات جاري کړه چې یاره که تاسو راوځئ هم نو د پرامن احتجاج په طریقه به راوځئ ځکه چې دا زموږ قانوني او آئیني حق دی. دا ملګرو د نن ورځې چې کوم اهم ترین اپډیټ دی هغه مې تاسو سره شریک کړه. تاسو باندې دغه اپډیټ څنګه ولګېدل ویډیو نه به پته لګي چې تاسو د ویډیو له څومره مینه ورکوئ او ویډیو څومره شیر کوئ. چېرته مې الله خان آباد او خوشحاله ذات اخره کې یو آواز پاکستان زنده‌باد مسلمان زنده‌باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي. الله پامان.